مور به حلالي نیم راوړی که موږ تاسو خرڅ کړئ. د کلاشنکوف کلچر، د رڼا ورځې مرګونه، آیس او پوډر او چرس، دا به تاسو ته په 4-5 ورځې کې ښکاره شي، په خپله عامو خلکو ته به ښکاره شي. د بد اخلاقۍ دلته د ټرانسجنډر د اجراګانو چې کومه خبره ده، دا د خدای یو مخلوق دی، موږ یې خلاف نه یو، خو د هغې په وجه چې دلته کومې بد اخلاقۍ خورېږي، هغې ته به مخکې د تاڼې نه NOC میلاوېده. اوس په هغې چې کوم ځای ته ځي، خادوله کوم ځای کې اجراګان ګډېږي، دا NOC به د اسسټنټ کمشنر ثوابی ورکوي او نه به ورکوي. اوس په داسې قسم محفلونه نه کېږي دلته په ثوابی کې. د بتې ټوپکماري، بتې، چرس، پوډر، آیس، دا هر څه په دې کې راځي. دا به تاسو ته پته ولګي 4-5 ورځې کې زما خبره به ټوله اورئ، تاسو ته ولاړ یو دلته او د خدای په مخ کې درته وایم مور به حلالي نیم راوړی که موږ تاسو خرڅ کړئ. د دې نه لوی سوګند نشته د پښتون لپاره. لاجی زما انټروډکشن وکړو ایز ډیپټي کمشنر ثوابي په لوګون د دې کې کریکشن وکم. راتلو سره ما چې کوم لومبه ویډیو ورکړې وه او ما تاسو ته دا خبره کړه، ډېر شي خلک به خبرې اوسه پورې کېدای شي اوس هم پکې څه خبر نه، زما خپل تعلق هم ثوابي نه دی. مور مې د زیدې ده او خپله زه د نبي کلی یم د چوټه لاهور، پیدا شوی لوی شوی کراچۍ کې هم، جو مثال مې د هغې ځای دی. خو زه ایز ډیپټي کمشنر نه یم راغلی. که ستاسو چا ذهن کې دا ډیپټي کمشنر راغلی دی موږ ته ولاړ دی، نو دې لپاره بخښنه غواړم. زه ستاسو رور یم، راغلی یم، تاسو ولاړ یم، ستاسو دا مسلې ستاسو نه، دا زما مسلې دي. نو دا خبرې دا ټول مخکې راځي. ستاسو پوره دا کمیټي ایکشن کمیټي چې کوم ممبران دي او خاص کر موږ سره چې بیا زموږ د ثوابۍ دا کشران او مشران کوم پر امن طریقې سره تاسو دا 3 ورځې تېرې کړې، نو دې باندې زه ستاسو یو خو شکریا ادا کوم چې یو مهذبه قوم چې دغه احتجاج طریقه دا وي چې نه چاته نقصان رسوي، نه چاته تکلیف رسوي او خپل احتجاج ریکارډ باندې راولي. تاسو په 13 ورځو کې دا زما کور ته مخامخ ناست یئ او تاسو ما ته आवाज राजी था उसका जी जमा आवाज सीधा से देना बगैर बदलता हूं मुकम खैरत तकरीर नमस्तासो शुक्रिया दा कोम چې دوره پرامن طریقې سره تاسو خپل پروټیسټ ریکارډ کو موږ درې ورځې نه تاسو چې کوم کمیټي مشران دي هغه سره نیګوسییشنز او خبرې روانې وي او د زموږ سرکار یو نظام دی. هغه نظام داسې دی چې څه کارونه څه اختیار مال را کړی دی، څه بیا ما نه بره کمشنر صاحب د څه اختیار یې غیله ورکړی دی او دغسې دا حساب سټیپ بای سټیپ بره رواني. نو چې کوم اختیار دلته ما سره و ډسټرکټ کې قانوني لحاظ باندې DPO صاحب سره یا زموږ AC صاحب واپډې والا پیسکو والا نو موږ ناستو دې باندې پرون لیټ نایټ پورې موږ میټینګ وکړو او هغې نه بعد دا چې څنګه الله جي ټولې خبرې وکړې نو موږ که دا خبرې نه منلې دا موږ زیاتې کړو ځکه چې تاسو خو څه داسې غلط ډیمانډ نه دی کړی د علاقې ښې بارم ډیمانډ کړی او دې علاقې کې ټول نه زیات زما خپل خاندان پروت دی، ډېر شي رشته داران پکې اوس هم ښکاري راته. دا خو ما ځان له کړي دي، تاسو له مې کړي دي، خپل علاقې له مې کړي دي، تاسو باندې څه احسان نه دی، دې خبرې موږ تنخواه اخلو. باقي پاتې شوه 10 تاریخ پورې خبره، نو انشاءالله زه تاسو مشرانو سترګې به نه ټیټوم که خیري او زما پوره کوشش وي چې 10 نه مخکې ما تاسو ته څه نه څه رزلټ ښولي چې زه تاسو سره یا تاسو ما سره چې ملاوېږي چې زه درته ملامته نه یم چې اوهو دا خبرې شوې خو دا کار ونه شو. هغې صرف وجوهات دي، واپډې والو موږ سره کمټمنټس کړي دي او هغې چې کوم ایفرټ کوي لګیا دی هغه ماته معلوم دغسې DPO صاحب پرون ډېرې ښکلې خبرې ټاپټکس حوالې سره دې باندې به تاسو خپله فرق اوس ګورئ. پاتې شوه زما خبره، زه ستاسو ورور یم، ګیله به رانه هم کوئ، جنګ به را سره هم کوئ، زه به ورته بیا هم خاندم. اوس یو څو خبرې کوم خفه کېږه به نه رانه. دلته زموږ ثوابۍ خلکو ته وایي خواږه ثوابیوال او دا ډېره د فخر خبره ده، لکه ټولو پښتنو کې صرف ثوابیواله ته خواږه ثوابیوال وایي. هغې ریزن دا دی چې په میلمه داسې ګولی کو قربانی گزاری کو